انتہائی محترم مسلمانانو ورونو قرآن مجید د الله رب ذوالجلال هغه عظیم کتاب دی چې د انسانیت د تیارو نه رڼا طرف ته راولي، د جهالت نه هغه علم طرف ته راولي. قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال فرمایي کتاب دا یو داسې کتاب دی انزلناه چې موږ نازل کړی دی دې لره الیک تا ته مقصد څه دی غرض یې څه دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور، د انسانیت د تیارو نه رڼا طرف ته راولي، د جهالت د تیارو نه د علم د رڼا طرف ته، د شرک د تیارو نه د اسلام او د ایمان د رڼا طرف ته. او یقینا محترمو د قرآن مجید خاصیت او خصوصیت هم دغه دی. تاسو که وګورئ د عربو معاشره وه، هغه عرب محترمو چې په مخ د ځمکه باندې څوک دیګ بنلو ته تیار نه و چې د انسانان دي، هغه عرب چې هغوی په کفر او شرک کې مبتلا وو، هغه عرب چې هغوی به ژوندۍ لوڼې ښخولې، هغه عرب چې هغوی به کاڼو ته خدایان ویل، هغه عرب چې هغوی به بربند طوافونه کول، هغه عرب چې هغوی به غلا او ډاکې کولې، هغه عرب چې د دنیا هر قسمه جرایم او جرمونه او هغوی کې راجمع شوي وو. لیکن محترمو کله چې قرآن راغی د قرآن مجید سره د هغوی تعلق جوړ شو، د قرآن مجید په احکاماتو باندې هغوی ژوند او زندگی شروع کړله، بیا د هغوی نه صحابه کرام جوړ شو، بیا هغوی د انسانیت دپاره مقتداګان وګرځېدل، بیا هغوی د انسانیت دپاره رهنماګان وګرځېدل، بیا هغه صحابه کرام د خیر القرون خلک وګرځېدل. دغه صحابه کرام بیا په قرآن مجید سره هغوی اولیاء وګرځېدل، د رب ذوالجلال مقربین او نږدې خلک وګرځېدل. دغه قرآن مجید په هغه صحابه کرامو کې دا انقلاب راوستو، تبدیلی یې پکې راوستل، بدلون یې پکې راوستل. ځکه محترمو د قرآن مجید یو روح دی، کله چې انسان ته دغه نصیب شي الله رب ذوالجلال بیا هغوی ته یو نوی ژوند او زندگی ورکوي. لکه څنګه چې بل ځای الله رب ذوالجلال فرمایي وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، دغه رنګه موږ ستا ته خپل طرف نه یو روح در نازل کړی دی، وحی کړی دا د خپل طرف نه تا ته یو روح، یعنې قرآن مجید ته روح ویلی شوی دی، ځکه دا د انسانیت ژوند بدلی، د انسانیت زندگی بدلی، د انسانیت ته یو نوی ژوند او زندگی ورکوي. تاسو که وګورئ هغه عرب چې نورو قومونو به دوی ته سپک ګڼل، هغه عرب چې دا په انسانیت په دایره کې چا نه حسابول، لیکن کله چې قرآن ورته رب راولېږو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته دین او قرآن ورښودل، هغه عرب په تمامه دنیا کې یو بهترین او معزز ترین قوم وګرځېدل. تاسو د عربو حالات علماو نه اورېدلي، دغه عرب چې کله اسلام نه دی راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته نه دی مبعوث شوی، قرآن دیو ته نه دی راغلی، دغه وخت کې یو هندو لیکي د دیو په د حالاتو نقشه پیش کوي. هغه هندو وایي دا عرب چې په دیو کې یو سکول چرته نه و، مدرسه چرته نه و، کالج چرته نه و، یو کتاب ورسره نه و، دغسې وحشي او زدي قوم و. هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، دا قوم په لږ وخت کې بغیر کالج نه، بغیر سکول او مدرسې نه دیو په قرآن باندې راجمع کړل، او د دیو نه داسې انسانان جوړ کړل چې هغه پوره انسانیت دپاره نمونه وګرځېدل. هغه هندو په خپل کتاب کې لیکي که دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت دلیل نه وي، بیا به د صداقت بل څه دلیل کېدی شي. او یقینا محترمو همدغسې ده، دا د قرآن مجید د نزول نه مخکې که تاسو وګورئ یو صحابي وایي ویل مونږ به د استنجا دپاره کاڼي راواغېستل ترې، ویل په دې دوو کاڼو به مې استنجا وکړله او دا درېیم کاڼی هم د ځان دپاره خدای جوړ کړو. یو بل صحابي فرمایي ویل مونږ به چې ووتلو چېرته به راته ښایسته کاڼی جوړ ملاو شو، دغه کاڼی به خپل معبود وګرځو، د ده عبادت به م کوو، چې کله به راته ښه کاڼی د دې نه بل ملاو شو دا کاڼی به م ګزار کړو، د خپل عبادت به م شروع کړو. بلکې یو صحابي کتابونه یو واقع نقل کړې ده، دی وایي زه به ښکار پسې تلم، ما به په دغه صحرا کې یو خیمه وهلې وه، د شپې به دې خیمې ته راتلم، د ورځې به هغه صحرا ته تلم، دغه ځنګل ته تلم،
ویل ما سره یو ډېر ښایسته کاڼی و، ما به له دغه کاڼي عبادت کوو، دا به مې خپل معبود جوړ کړی و، د شپې به مې دغه کاڼی د ځان سره سملوو، ویل سهار به مې بیا د ښکل کو، ده ته به مې سجده ولګول، دعا به مې وکړله، دې نه پس به زه ښکار ته لاړم. ویل یوه ورځ دغسې وشوله زه چې کله راغلم ویل دا کاڼی په اوبو باندې لوند و. ویل ما سوچ کوم چې دا پس ولې لوند دی، باران خو هم نه دی شوی. ویل ما ویل چې زه بس کیدای شي څه وجه وي ویل لاړم. ویل بیګا ته راغلم بیا بله ورځ تا بیا په اوبو باندې لوند دی. ویل روزانه به دغسې کېدل. ویل ما نه ځان سره وویله چې دا زما خدای الوزي دا ځي سمندر ته به سمندر کې اوبه وني او بیا راځي. ویل نه یو ورځ راته ذهن کې چې کله ښکار ته تلم ویل ځان سره مې سوچ کې ورته راشي امتحان وکړه چې راځم وګورم چې دا زما خدای څنګه الوزي دا سمندر ته څنګه ځي. ویل زه شاته یې ونې سره پټ شو. ویل ما چې به کله ښکار وکړو ما به مارغان راوړله. ویل د دې دا سرونه خپې چې به مې کټللې اډوکې ویل هغه به مې سایډ ته ګزارله. ویل زه چې ګورم ویل دغلته ګیدړان راځي. ویل یو ګیدړ دی. ویل زه ګورم د دې ونې شاته پټ شوی ویل د مرغانو د خپې او د سرونه یې وخوړل او ویل بیا راغی ویل دغه کاڼي خواته ودرېدو خپې اوچته کړله او په هغې باندې متیازې وکړلې. ویل زه چې راغلم ما وکتم ما ویل چې ښه دا زما خدای خو هلته نه ځي دا خو دلته کښېني او ګیدړ په دې باندې متیازې کوي په هغې لوند. ویل سوچ مې کوو چې دی ځان د یو ګیدړ له متیازونو نه شي بچ کولی بیا دی څنګه معبود کېدی شي. ویل په هغه ځګي باندې مې توبه وویستل زه راغلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې مې بیعت وکړو مسلمان شو. د دې وجې نه هغه شاعر وایي رب یبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت علیه الثعالب. هغه رب کېدی شي چې په هغې باندې ګیدړان متیازې کوي په تحقیق سره گمراه شو ډېر زیات گمراه شو هغه څوک چې په هغې باندې ګیدړان متیازې کوي. د دې عربو حالت دا و د جهالت دې انتها ته رسېدلی و چې دیو په کور کې به هغه زنانه لوڼه به پیدا شولې دیو به دا عیب ګڼو شرم به ګڼو. دیو به وي که زمونږ دا لوڼه ښایسته دی او سبا ته د چا کور ته واده شي بیا به زمونږ دپاره شرم جوړېږي یا زمونږ دا لوڼه دې ته به خوراک څوک ورکوي یا زمونږ دا لوڼه چې د بل کور ته ځي زه به سخر جوړېږم دا هغه عربو د ځان دپاره به شعار ګڼو. حالانکې دې ته څه ونه کوو چې دا مونږ هم د چا بچي یو مونږ هم د یوې ښځه زمونږ مور ده لیکن محترمو کله چې اسلام دی د وحي رهنمایي د انسان سره نه وي بیا په هغه ځای کې د انسان عقل او کار نه کوي. د یوې زمونږ دستور به هم دا و قیس ابن عاصم رضی الله عنه د صحابي و د نبي علیه الصلاة والسلام سره یو ځل مجلس کې ناست دی ورته وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم کله چې مونږ اسلام نه قبول کړی هغه وخت کې زما سره یو واقعه پیښه شوله. عموما همدغه طریقه به په عربو کې به دغه رسم او دستور رایجو. ویل زما په کور کې زه یو سفر ته تلم ویل زما ښځه حامله وه د هغې اولاد امید و ویل زه چې لاړم ډېر وخت بس هغه راغلم ویل زما د هغه ښځې لور شوې وه خو هغې زما نه پټه کړې وه. ویل زه چې کله راغلم ما ته ویل چې ستا مړ اولاد شوی هغه وفات شوی دی. ویل ما هم بس خبره هېره شوله ختمه شوله. ویل چونکې هغه زما د ښځې خواته د ترور یو کور یې ونږدې هغې ته یې لېږلې وه په هغه زمانه کې یو کس و نیک و هغه سړی خداترس و په هغه وخت کې به خلکو خپلې لوڼه هغه چې به ښخولې دې به پیسې ورکولې دا لوڼه به یې ترې بوتلې په خپل کور کې به یې ساتلې چې کله به غټې شوې نو به یې دیو ته ورکړې. ویل زه چې خبر شوم ډېره موده پس ویل زه چې بهر ته کار لتلم ویل زما ښځې به د خپله لور راوغوښتله خو چې کله به واپس راتلم د دې نه مخکې به بیا واپس کړم. ویل یوه ورځ زه راغلم ویل زما لور زما کور کې د لا نه ده تلي. ویل زما په کور کې منډې وهي اچانک زه راغلم خنداګانې کوي خبرې کوي غټه شوې ده. ویل په ما ډېره خوږه ولګېده هغه زما لور ډېره زیاته زما سر زړه ته پرېوتله. ویل ما یې د مور نه تپوس وکړو دا څوک ده. ویل ما ته خبره یې زما نه پټه کړله. ویل ما ورته چې بس د دې نه پس یې بل چا کور ته مه لېږه زما په زړه باندې ډېره ښه ولګېدل بس نوره به زما په کور کې اوسېږي. ویل هغه زما ښځې راوستله ویل زما لور ته وایي چې دا ستا بابا دی زما سره عادت لله. ویل هغه زما لور ډېره زیاته خوشحاله شوله. ویل زه چې به کور ته راغلم دغه لور به زما خوا ته راغله. ویل ما ته به ډېره تسلي میلاوېده په دې سره مې د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم هغه ستړیوالی به مې ختمېدو. ویل هغه لور
ول وخت تیرېدو دا لوی ده ول زما د زړه ته شیطان راغی ما ته وی چې ستا دا لور غټه شي ستا دا لور به د بل چا کور ته واده کېږي او هلته به ته دا به د چا ښځه ګرځېږي ته به د چا سخر ګرځېږي دا به ستا لپاره څومره د شرم خبره ویل ما برداشت ونه کړی چلو ویل ما یو تذکوره د ځان سره راواغېستله دا مې هغه مور ته مې ورله خبره وکړله چې دا ځان سره چکر ته بوځم یو چا راته روټۍ کړې ده هلته بوځمه ویل دا مې د ځان سره واغېستله دا په لاره باندې د الله پیغمبره ما ته خبرې کوي ټوکې ټکالې کوي نخرې پیښې کوي ویل خنداګانې را سره کوي ویل یو ځنګل ته چې ورسېدو دې ځای کې مې ورته یو کنده کنستل شروع کړله ویل ما ته زما دا لور وایي بابا دا ته څه کوې ویل دی نه وه خبر ویل کله چې دا کنده ښځه ورسوله ویل په دې دوران کې ویل دا خاورې راځي زما په دا بدن باندې لګېږي زما دا لور زما د بدن نه زما د کپړو نه هغه خاورې لرې کوي ویل اخر مې دا ونیول ورګزار مې کړل پکې ویل دې ته چې پته ولګېدله ویل زما لور ما ته چغه وي بابا دا ته څه کوې بابا دا ته څه کوې ویل خاورې مې ورباندې انبار کړلې باغزې مې ښخ کړله الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زره روان شو الله پیغمبر چې دا واقعه وایي په رسمو کې اوښکې راځي بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي پلانکیا که تا چرته اسلام نه وی راوړی په دې حالت کې رب ته ورغلی وی تا ورسه جواب ورکړو بیا یې وفرمایل الاسلام یهدم ما کان قبله او الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د چا په کور کې چې درې لوڼه پیدا شولې د په ښه طریقې سره د هغې تربیت وکړو بیا دا واده شولې زه محمد د هغه سړي دپاره د جنت اعلان کړو دا قرآن و چې په دې صاحب په دغسې خلکو کې تبدیلي راوستله یو عیسائی مورخ د دې لیکي وایي د عربو دا معاشره دغسې وه هغه زمانه کې چې نبي اسلام دنیا ته راغلی عیسائی مورخ لیکي نبي علیه السلام چې دنیا ته تشریف نه دی راوړی وایي د عربو دا معاشره دغسې وه چې دې خلکو ته انسانان ویل د انسانیت اطلاق به دیو کول هم جایز نه و خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ته راغی قرآن مجید دیو ته پیش کو د قرآن تعلیمات دیو حاصل للا همدق خلقو چې د هغوی په باره کې بیا مشهوره دا وه کانهم ملائکة یمشون علی الارض گویا کې دا اسمان نه راکوز شوي مخلوق فرشتې دي دا په ځمکه باندې ګرځي هغه خلکو لپاره دا خلک بیا داسې حد ته ورسېدل چې پوره دنیا نن د هغې مثالونه پیش کړي مسلمانان صرف نه کافره مثالونه پیش کړي یو مشهوره واقع ده دا د ایران جنگ چې وکړه ایران فتح شو مدائن د دیو مرکزی ښار و لکه زموږ د پاکستان چې اسلام آباد دی دې ځای کې دلته نږدې درې دجله وه دې باندې د پاسه یو پل و دې ځای کې د یو مسلمان کور ډېر عاجز و غریب و او بیا خو د جنګي حالاتو د عراق د فتح نه وروسته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په مدائن کې ودل په دې دارالخلافه دارالسلطنت کې و دې وخت یو کس لګیا د اخلاق کوي کافر دی په اوو اوښانو باندې څوارلس صندوقونه بار کړي دي هغه بار وړي او دا صندوقونه د سرو زرو دي اعلی سره زر دي په دې کې دننه جواهرات او هیرې موتیان دي دوی چې روان کړي دي د دې مسلمان حالت په دې وخت کې دا دی د څلور ورځو نه وږی دی څه څیز نشته دی په ټول کور کې اته کسان دي څه ورسره شته دی نه چې څه وکړو لیکن کله چې دا اوښان ګوري یو څوک خلق چا په دغه بار کړي څوارلس صندوقونه د سرو زرو په دې باندې اواز کې پلانکې څوک یې ودرېږي رسدي هغه هم غل ډاکو نو دغسې غل ډاکو سړی د هر څه نه یېرېږي هغه سړی و که نه وایي ورسره و کوڼو په وګونو باندې چېرته رغلا ورسره و نو خواته یو څوک روان و هغوی په خپلو کې خبرې کولې دی ورته وویل څه غوایي کوئ نو دی چې ولیدل دا صحابي وکړو منډې کړل هغه اوښان یې په غزي باندې پرېښودل دی ورغی وواړه اوښان یې ولیدل هغه یې ونیوله او سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دربار ته حاضر لله سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ته ټوله واقعه بیان لله ورته وایي دا دغسې یو کس هغه تختول ما ور باندې اواز وکړو هغې ودرول ویل هغه وتښتېدو ما لاندې نه کړو لیکن دا اوښان مې ستا دربار ته راوړي دي حاضر کړي وې دي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ودرېدو هغه صندوقونه چې کله راکوس لله هغې کلاو کړله هغه هم ورته عجیبه حیرانېږي دننه چې ګورې دومره قیمتي هیرې پکې وې دومره قیمتي جواهر پکې و چې د تاریخ کتابونه لیکلي د پوره دنیا نیمه دنیا د هغې قیمت نه لري سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه تپوس کې پلانکیا دا کته چرته کور حساب کړی وې زه تا نه څه خبرېدم یاره دې نه تا یو صندوق حساب کړی وې زه ستا نه څه خبرېدم
هغه ورته ساده کتره نه خبرې دي زما الله خو خبرې دوزو بلکې څوک چې دې سوچ کې رسي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د مشرو د په دې وخت کې جرنیل و د ځان سره سوچ کړي امدا سوچ کړي چې کله دا ټول خان پټ کړي وي یا بده کې یو پټ کړي وي ما ته څه پته لګېدل دي بل څه تر دې څه پته لګېدل هغه صاحب ورته وایي ګمنام هغه ورته وایي ساده سامان خو پوره ملاو شو کنه ته بس سوچ کی هغه ورته څه بدله سوچ کی مدا خبره ورته ورکه چرته دا تا کوری سار کړي وې دې نه یو یې سار کړي وې ما ته څه پته لګېدا هغه ورته تا ته پته نه لګېدا کنه الله ته خو پته لګېدا د بیا ورنه د اوس کې څه پوره دي ورته پوره دي د سلام مو روان شو دی ور باندې आवाज کې ودرېګا ورته ته خپل حصہ واخلا او چې ستاسو مبارکي ز تعریفي کلمات ولیکم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته ولي هغه ورته نه ما تر دې حصے ضرورت هم نشته ما په بیت المال زو بیت المال ته میرا ورسو او د تعریفي کلماتو ضرورت هم نشته ما چې کوم رب ته پاره دغه کړي هغه رب ما ویني هغه زګوري بدل به غره هغه خلکو نه به دغه څه خلک جوړ شو محترم هغه خلکو کې روحاني طاقت راغی دغه څه شی بیا مختلف جنگونو کې کله 3,000 کسانو له 7,000 مقابله کړی دا کله 2,000 کسانو له 10,000 کسانو یو روحاني طاقت وکړه یو جنگ دی او ولید جراح رضی الله عنه هغه مشوره اخلي دی امیر دی قومندان دی 60,000 عیسائی لخر را روان دی تبوس کوي څوک خالد بن ولید رضی الله عنه موجود باسرو ویل یو زیم 29 کسان نور را سره کا مونږ بي کسبر 2,000 کسانو مخابره کو هغه د لاسونو جنګونو ټول د غشو جنګو هغه جوړونه د ګلوم ولوم چل تناسو دا غزينه ګولای ورول ابو سفیان رضی الله عنه پس باسرو ورته وی خالدا 60,000 مسلح لخر روان دي ته غب لګي دا رقم پورن دي دیورته ابو سفیان دروازه پوری چې په کفر په حالت کې وي په هر جنگ کې پر کفر کافرانو تر طرف نه پیش وي هغه وخت کې ډېر لوی پهلوان وي او چې کله اسلام دی راوړو ستاسو الله باندې دومره یقین نشته چې موږ سره امداد وکړي بدل یو باز تکرار کړو الته امیر سے ورته وي وخت تکرار نه دی دشمن په سر روان دی ټایم نشته به زوره واړي د په تجویز باندې 30 کسان 60 کسان شپته کسان شو جنگ تراغ للا میدان جنگ سپور زور شروع دن جنگ کی 60,000 مسلح لخکری او طرف تا بل طرف تا شپیتک کسان کمزوری صحابہ داوی سر معمولی سامان ور سر دے جنگ چگولا وشو دا 60,000 مسلح عیسائی لخکر پدې کې خو تر وکړه کم چې ژوندۍ پاتې شو تختیدله دنیا ورنه قیدان کړه پدې کې صرف شپږ کسان مسلمانان قیدیان جوړ شي یو څو کسان پکې شهیدان شي خالد بن ولید رضی الله شنو ورشد الله شهیدان هغه ویوړل خو انتهایی درد ورته داو چې کم کسان قیدیان دي هغه چرته دي هغه صاحب چې کله هغه صاحب سره دي هغه عیسائی بادشاہ دی وروختل د خپل عیسایانو نه تبوس کوي ورته دین تاسو حق دی طاقت د تاسو سره ډیر دی او وسایل د تاسو سره ډیر دي کسان تاسو زیاتی به تاسو ته شکست ولګوي او ورته وی دیو کې یو کس د خالد بن ولید رضی الله عنه ته دی ورته دا غره وجه مونږ ته شکست ولګوي دیو ته روټي وکړه خپل خو تکرار تکلی مذاکرات وربانه چې دواړه طرف ته قیدیان دي دیو ته روټي کړی دا اکثر سره خالد بن ولید رضی الله عنه ورته وی یو قاصد راغی یو پلان شوی دی هغه ورته خبره کی زمونږ امیر ته وخت دی بادشاہ دی ورته وی وې د خلینو دروغ په راځي کې څه نقصان دا ورزرو به بس اخر نه وي ابا هر پر پیدا کټول نه ته وته یو بل قاصد را لګي هغه ته د عربو چون کې شاه ډیر زیات خو شاه دی ورته ور کړی دی هغه شاهدو کې خطرناک قسم زهر ملاو کړی دی هغه چې کله راورسول خالد بن ولید رضی الله عنه ته پیش للا خالد بن ولید رضی الله عنه ورته تاسو کې سمه ماته سازش کاریږي خبره سره وایا ورته خالدا اصل خبره دارا مونږ ستاسو مقابله مخامخ مونږ مسلمانانو مقابله نشو کولای مونږ تاسو ته څومره شادره لګلې دي صاحب وتا په دې ټولو کې خطرناک زهر ملاو کړی دي دس زهر چې دا لګ شاد
چې بلې کې یو قطره زهر مونږه چولې دا د لسو کسانو دپاره کافي کېږي. لس کسان که دا خولو ته ورورسېږي معدې ته انسان وجري. خالد بن ولید رضی الله واغستل کلاوې کړله ورته ویل تاسو ته ستاسو بوتان خولی دي چې دا وجل کوي مونږ ته زمونږ پیغمبر خولی دي وجل دا نه کوي وجل الله کوي. کلاوې کړله بسم الله لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. وویل هغې وس کله مخامخ وګوري بېهوشه وګرځېد. دغسې یو روحاني طاقت په دې صحابه کرامو. دا ولې محترمو دې خلکو کې تبدیلي ولې راغله د قرآن د وجې نه یو مونږ یو مونږ مسلمانان یو محترمو خو قرآن سره زموږ ستاسو تعلق الله تعالی دې معافي وکړي. نن که تاسو وګورئ زموږ په دغه معاشره کې 98% مسلمانان په دغه قرآن نه پوهېږي بلکې مونږ سره اصل د قرآن لپاره وخت نشته دی. نن زموږ معاشره کې مونږ سره د موبایل لپاره ټایم شته مونږ سره د انګریزي د کتاب دپاره ټایم شته دی مونږ سره د دنیوي کاروبارونو دپاره ټایم شته دی مونږ سره د غم ژوندي د غم خوشحالۍ ښادۍ دپاره وخت شته دی خو مونږ سره د رب د کتاب دپاره وخت نشته. نن یو مسلمان د رب د قرآن ته د انګریزي د کتاب هم اهمیت ورکولو ته نه دی تیار. د سر مونږ سره دا احساس هم نشته دی چې د رب په کتاب ولې نه پوهېږم. یو افسوس خو دا هم دی چې 98% خلک په قرآن نه پوهېږي لیکن د ده نه بړکر افسوس دا چې دا احساس هم نشته دی زه ولې نه پوهېږم په دې. زمونږ ژوند او زندګي هغه طرف ته لاړه مونږ چې د شپې وده کېږو موبایل هم راغستی دې سره وده شو دا مخې ته نیولی سهار چې بیا راپاڅېږو بیا موبایل مخې ته نیولی پاڅي. کله هم سوچ کلی دی د رب دا قرآن دی په زبان حال سره هره ورځ ما تا ته چغې لګوي وازونه کوي او مسلمانه کله ما هم راواخله که نه زه رب ستا د هدایت دپاره رالیږلی یم ستا د نجات دپاره رالیږلی یم. کاش که کله دې د زړه سترګې کلاو شي د قرآن دغه فریاد واوري. دیو جن محترمو قرآن ته وخت ورکوي د مرګ نه مخکې د دې قرآن سره تعلق پیدا کوي د خپل سترګې د قرآن سره اشنا کوي د خپل غوږونه د قرآن سره اشنا کوي د خپل زړونه د قرآن سره اشنا کوي د خپل ژبې د قرآن سره اشنا کوي. هسې نه د مرګ نه مخ د دې قرآن سره ته نه یې اشنا شوی په دا مرګ راغی قسم دې تباه و برباد وشي. ته سوچ وکړه چې ته قرآن سره نه یې اشنا شوی په دې حالت کې تا ته مرګ راشي ته بیا قبر کې د رب ستاسو ته څه جواب ورکې ته به د قیامت په ورځ چې دا قرآن ستا خلاف راشي. الله پیغمبر فرمایي دا هغه جګړالو دی د جګړه منلی شوې ده د هغه سفارشي دی د شفاعت منلی شوی دی. کله چې دا زما او ستا خلاف راشي د رب دربار کې جګړه کوي بیا به څه حالت وي. کله به چې یو طرف ته قرآن راشي بل طرف ته پیغمبر راشي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا الله زما دې قوم دا قرآن پرېښودلی و د ته د انګریزي د کتاب هم اهمیت ته ورکړی د ته د موبایل هم حیثیت ته ورکړی. سوچ وکړه بې زما ستا په تباهۍ کې څه شکل شو. الله هم دې دغه تباهۍ نه وساتي. د دې وجې محترمو قرآن ته وخت ورکړي دی زده کوي په خپله مې زده کوي په خپلو بچو یې زده کوي. او دویم نمبر ځان ورباندې پوهه کوي. دلته الحمدلله زموږ په ټولو مساجدو کې دلته زموږ په مسجد کې مسعودن د قرآن ترجمه او تفسیر کېږي. راشه کې خو نه ورته کوي چې د قرآن مونږ تر اوسه پورې مونږ په موبایل ځان پوهې کوو مونږ په هر دنیوي څیز ځان پوهې کوو لیکن دا نه کوو چې دا د رب کتاب کم رب چې زه پیدا کړی یم دا دومره کائنات یې زما لپاره مسخر کړي دي دا هغه رب ما ته رالیږلی دی ما ته وایي د دې مطابق ژوند او زندګي تېره کړه. زه هغه قرآن ته کښېنم نه ځان پرې نه پوهم ژوند به مې څنګه تېر کړه. د دې وجې نه محترمو د قرآن سره تعلق د مرګ نه مخکې واقع پیدا کوي خپلو بچو باندې مې زده کوي په خپله. دویم نمبر په دغه قرآن باندې ځان پوه کوي او دریم نمبر دا خپل ژوند او زندګۍ کې راولو به که نه انشاءالله. دویم نمبر یو بله خبره کوم ګورئ دا الیکشن وشو که نه اوس ته د پوره ملک یو داسې حالات روان دي. یقین مو که 2-3 ورځې مخکې زه شب قدر کې وم هلته ما ته هغه مولوي صاحب وایي دا زموږ ځوانان راشي د مسجد نه بهر تر لمونځ وکړي دا په مونږ پسې چغې لګوي خلاف. زه تېره جمعې په ورځ باندې سوات کې وم دا 2-3 ورځې زما سوات او دیر کې وو جلسې پروګرامات ختم قرآن په څو ځګونو کې قسم دی هغه علماو ما ته ویل مونږ روان یو
کور راوځو جماعت ته ځو، جماعت نه راوځو کور ته ځو. دا زمونږ ځوانان په مونږ پسې چغې وایي علماو توهین کوي. ګورئ ځوانانو، د پردۍ دنیا لپاره خپل آخرت مه تباه کوئ. د ملکي حالات چې سړی ګوري، زمونږ خلکو الیکشنې ګټلې دي که نه، ممبران جوړ شوي د په روډونو باندې راوتي دي، ډمې ډمانې د ځان سره کړي دي، ځان سره د موسیقۍ اوزار او آلات ورسره دي. ولې سکې لکه روډم بند لارم بند ده، پوره کلي کې مونږ جشن منوو. دا جشن منوهل له خوشحالۍ اظهار دا طریقه وي؟ دا ور مشرکین مکه طریقه وه. بدر او احد ته چې راتلل، هغوی له ځان سره ډمې او ډمانې سندرغاړې ښځې راوستې وې، د موسیقۍ اوزار او سامان یې له ځان سره راوړی. ویل مونږ بل طرف فتح خوشحالي به راو، مونږ به ډمې او ډمانې ګټو. ته سوچ وکړه، ته ستا په مشرک او کافر کې به څه به راوشو؟ اول خو که دا ته ذمه داري ګڼې، ذمه داري ده. ته په دې خوشحالي مه کوه، جړا وکړه، لاس خپل رب ته سجده ولو، یا الله یو بوج دې را باندې راواچوه، اوس یې پوره کولو توفیق راته راکړه. ما یوه هفته دوه مخکې د مولا یوسف کندهلوي نور الله عمر قدو حیات صحابه مې کتل، د عمر فاروق رضی الله حالات مې کتل. عمر فاروق رضی الله تعالی هغه حکمرانی او خلافت په دنیا کړی دی چې نن پورې نه بلکې تر قیامت د سبا پورې د هغې مثال پیش کول خو لرې خبره د انسانانو تصور هم نشي کولی. په دنیا باندې حکمران دی، بادشاه دی، خلیفه دی. سبق کې د رګیر ډېر درد پیدا شو. حکیمان ورته چې ولرې، حکیمان ورته ویل امیر المؤمنین دا کلمې دې سپورې شوي دي. ورته ویل لږ اصلي غوړي استعمال شروع کا. چې راغی تپوس یې وکړو، غوړي ورته پیش رلی شو. ویل زما ټول رعایا اصلي غوړي خوړی شي؟ ورته ویل نه. ویل اوچت کې بیا عمر ته هم حق نشته دی چې غوړي استعمال کړي. هغه عمر په دوه لوښو کې ورته سالن راوړو، انکار یې وکړو. خپل بچي ته وایي عبدالله زما رعایا ټول خلک هغه په دوه لوښو کې خوراک کولی شي؟ ویل نه. ویل دا اوچت کې بیا عمر ته هم حق نشته دی چې په دوه لوښو کې خوراک وکړي. هغه عمر چې د شپې هم په کوڅو کې ګرځېدو، هغه عمر چې اعلان یې کوو که د دریای دجله په غاړه باندې یو سپی د تندې نه مړ شم، د عمر نه به تپوس کېږي. عمر د هغې ذمهوار دی د الله دربار کې. هغه عمر د اخري وخت یې ورنه چا تپوس کوي، ویل امیر المؤمنین ویل تا خو د عدل مثال قایم کو، تا له الله تعالی څومره اجرونه څومره لوی مرتبې درکوي. عمر ورته وایي نه، مرتبې خو لویه خبره ده، زه یېرېږم مسې نه دا زما د جهنم د تلو ذریعه به نه ګرځېږي. بیا ورته وفرمیل زه په دې باندې د ثواب تمه نه لرم، خو چې الله را سره حساب ونه کړي. ویل که د قیامت په ورځ راته الله ووایي چې عمره سراسر برابر هر څه ختم شو، عمر به دې خوشحاله دی، نه د ثواب تمه نه لرم، خو چې الله را سره حساب ونه کړي، سزا رانه کړي. او دومره یره به ورسره په آخري وخت کې دا چې کله زخمي و شهید کېدو، دا پتون دا سر یې د بچي په پتون باندې پروت و. په دې وخت کې بچي ته وایي بچیا دا زما سر لرې کړه، دې خپل پتون نه به را ځمکې کېږدوه. او ورته بابا ولې په ځمکې کېږدم؟ ورته دا زما سر په ځمکه کېږدوه، دا خپل سر د خپله ګیره دغسې په خاورو کې دغه کوي. ورته بچیا زما دا سر په ځمکه باندې کېږدوه چې زما الله ته په ما باندې رحم راشي. د خلافت دور تېر شوی دی، دومره یره ورسره ده. بیا بچي ته وایي د زد کېدل په وخت کې، ورته بچیا که نن ورځ الله په ما رحم ونه کړو، عمر به تباه و برباد شي. نن خلکو دا د ملک خزانه، دا د قوم ټکسونه، دا د مور حلال پیو نه زیات په بېترسۍ سره یې خوري. د الیکشنونو کې څه صورتحالو دا چې به یو کروڑونه روپۍ لګولې، دا به چېرته نه پوره کوي. دا به زما او ستا دا په ټکسونو ډکه شوې خزانه، دا به همدقه د مور حلال پی ګڼي او ختموي. موته شریف ورسره زنده‌باد مرده‌باد چغې مونږ لګولې. برحال هغه خو وشو، مخکې محترم لس کاله اته کاله دا قوم دا ملک د مختلفو عذابونو سره راتېر شوی دی، د مختلفو مشکلاتو سره راتېر شوی دی. ځوانانو نور عذابونه مه اخلئ په سر. بس تاسو چاله چې په دغې خوشحاله وئ، الله تعالی هم پکې خوشحاله لره، لیکن د علماو توهین تذلیل مه کوئ. دا څیز زموږ ستاسو لپاره د تباهۍ ذریعه ګرځېږي، دا څیز د دې پوره قوم دپاره د هلاکت ذریعه ګرځېږي. د رب عذاب ته دعوت مه ورکوئ، د رب
د رب هغه تباہی طرف ته دعوت مو ورکوي چې نه تباہی او بربادي را باندې مخکې نور راشي د علماء سره محبت وکړي راوي ملګرتیا وکړي دا زموږ استادو خیرخواهان دي قسم دې زموږ استادو بدخواهان نه دي کوم چې د خیرخواهان خاري د کم بدخواهان دي ځان وساتئ د علماء د توهین نه د تذلیل نه د مسخرو نه د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي د دې ملګرتیا وکړي دې سره محبت وساتئ الله دې موږ مزید د زموږ مزدغه دعا کولای شو الله دې زموږ وطن زموږ قوم مزید د تباہی او د هلاکت نه وساتي واخر دعوانا الحمد